زما عزتمن درونو میاشتې ټولې د الله دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. د الله په نس په کال کې 12 میاشتې دي. 12 الله والا پیدا کړي دي. خو په دې 12 میاشتو کې د الله او د الله د رسول په نس باندې چې کوم عزتمند قدرمند او د الله او د الله د رسول په جناب کې چې لوی مقام او مرتبه لري، هغه د رمضان المبارک د روژې میاشت ده. ډېر لوی مقام لري، ډېره لوی مرتبه لري او ډېر لوی عظمت او ډېر لوی مقام دی د دې میاشتې د الله رب العالمین په جناب کې. د رحمتونو، د برکتونو او د عظمتونو نه ډکه میاشت ده. بیان برته کیږي انشاءالله جمعه په جمعه چې یو لمحه څومره قیمتي ده، یو لحظه څومره قیمتي ده او څومره د الله په جناب کې لوی مقام لري. نو خوش قسمت دی او خوشبخت دی هغه انسان چې د دقه میاشتې نه فایده واخیسته او ځان یې پکې الله رب العالمین ته نږدې کړ او ځان یې په الله باندې وبخه. او بدقسمت دی، بدنصیبه دی او د الله او د الله د رسول په نس باندې سپیره دی هغه انسان چې دقه میاشت د ده په عباسیاتو او دقه شان په له لعب په لوبو ټوقو باندې تیره شوه. دا ډېر بدنصیبه دی او دا بدنصیبتوب به تا زه نه ویم تیمور جانه، دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. او دا هغې نه لویه خبره دا ده، یقین د الله په ذاتو که چې دا حدیث کله د احادیثو په کتابونو کې ویلي کېږي، د انسان په دې بدن باندې ویښته ودرېږي چې بدنصیبه ورته زه د دې د وجې ویم او د الله رسول چې رسول الله مبارک ناست او حضرت جبریل خیری کړي دي او رسول الله مبارک په آمین ویلی دی. کو تاسو هغه منظر لږ شانو کتل چې یاره دا په کوم انداز دا خیري شوي دي، چا کړي دي، چا پې امین ویلی دي، په کوم وخت کې شوي دي، نو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې د انسان په دې بدن باندې ویښته ودرېږي. نو سخت خطرناک خبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جمعات کې ناست دی او د جمعات دی کې رسول الله مبارک آمین ویلی دی. تاسو اورېدلی دی دا حدیث. بیا رسول الله مبارک آمین وی، بیا وی صحابه تپوس کوي د الله رسوله دا نن خو موږ عجیبه کیفیت ولیده. بهر کې دا حدیث په بیا انشاءالله په تفصیل سره بیانو. خو رسول الله مبارک ورته وی حضرت جبریل ماله راغی او ما ته وی دا خبره لږ اورئ، بس بیا مخکې ځم، بیا مخکې په مخکې خبرو باندې پیوم. وی حضرت جبریل راغی او ما ته وی چې ستا یو امتی وي او په هغه د رمضان میاشت راله، د رمضان المبارک میاشت راله او ستا دی امتی د رمضان په دې میاشت کې دومره عبادت ونه کړ چې د په الله باندې ځان ونه بخه، نو رب العالمین دی دا جبریل خیری کوي او جبریل ته حکم څوک کوي؟ الله. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دا ورته الله ویلي دي. د ځان په الله باندې ونه بخه، نو جبریل وی خدایه داسې انسان هلاک او تباه کی. رسول الله مبارک په آمین وی. دا کله دا د جمعې په ورځ رسول الله مبارک په یو پوړی خپه ږدي، په بله پوړی خپه ږدي او په بله ږدي او دا آمین وی. او دقه وخت ور یاد ساتئ چې دا امام دی خطبې له راځي او دی خطبې ته کیني، دقه وخت هر قسمه دعا الله قبلی، دعاګانې کوي، دعاګانې الله قبلی. نو د جمعې ورځ منبر رسول جبریل خیری کوي، رسول الله په آمین وی. نو زه ویم
تباہ و برباد دی، هلاک دی هغه انسان چې دا د رمضان المبارک میاش په ده باندې راله او ده په الله رب العالمین ځان ونه بخه، نو دا په حقیقت کې تباہ و برباد دی. الله دې د دقې تباهۍ او بربادۍ نه وساتي. نو زما وروڼو دې میاشتې ته به ځان تیار ساتي او کوشش پکې چې یاره دا میاشت زه د الله په اطاعت کې، د الله په حکمونو کې او د رسول الله په اطاعت کې. نو بیا راته آخره کې انشاءالله قرآن ایرو تیمور جان یادې به یو عجیبه یو ناشنا خبره به راته کوم، او دغه یو خبره به ستا په دې زړه دومره لوی اثر کوي چې زه الله نه د امید ساتم چې دغه میاشت په انشاءالله ته په عبادت باندې تېری، خو په آخره کې به راته هغه خبره کوم. عظمت او برکت خو تاسو د دې نه اندازو لګوئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا میاشت دوه میاشتې پخې پاتې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره تیاری کوي. هسې ستاسو دا ذهن وهاب ګل حاجي صاحب یو خبرې ته راړو زمونږ او تاسو په دې خپله معاشره کې اوسو، نو کله چې زمونږ او ستاسو یو قدرمند او عزتمند میلمه راځي نو موږ د هغه دپاره پوره برپور تیاری کوو. قدرمن او عزتمن میلمه وي او ستا ورسره د زړه مینه وي، نو زمونږ او تاسو ولې تیاری کوو. تاسو عام تاسو ګوره پښتانه خو بیا ماشاءالله په میلمستیا کې دا محاوره ده دوی چې دا ډېر میلمه دوست قوم دی، مهمان نواز دی، نو موږ هغه دپاره مهمان نوازی کوو. بعینه بس تا دا خبره دا سوچ دې ته راولم چې دقه شأن رسول الله مبارک چې د رمضان المبارک دا میلمانه میاشت راتله نو دوه میاشتې مخکې د دې دپاره تیاری شروع کړه. او تاسو ته ما په مخکې جمعو کې د دې بیان کړی دی چې واحد د رسول الله مبارک په زندګۍ کې فاروق جانه دا یو موقع ده چې رسول الله مبارک د خپل ژوند دپاره سوال کړی دی، نور یې د ژوند دپاره سوال نه دی کړی چې خدای زما زندگی زیاته کړي، دی نه دی کړی. صرف په دې موقع به یې کو چې کله به د زبرګې میاشت ولیده، د زبرګې، نو رسول الله مبارک وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. خدای موږ دپاره د برکت وګرځې د رجب او د شعبان میاشت، او خدای ګورې اوس دومره زندگی راکړي چې زه پې رمضان ته ورسوم. بس اوس نه ژوند غواړم، زندگی رانه غواړم چې اوس رمضان ته ګورې ورسم. دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې میاشت دپاره دعا کوي؟ دا ولې کوي؟ یاره دا میاشت ډېره برکتي ده وهاب ګل حاجي صاحب، دا میاشت ډېر لوی شان لري. انشاءالله جمعه په جمعه برته بیان کیږي، د هغې زه برته کومه کیږي به م راته بیانونه. خدا یاد ساتئ چې هسې تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې دا په نص د حدیث دا خبره ثابته ده فاروق جانه چې رسول الله مبارک کوي چا په دې میاشت کې 2 رکعاته نفل وکړل دا نفل بوله الله په فرض باندې بدلي، او چا چې 2 رکعاته فرض وکړل دا جمعه خو موږ لګیا یو جمعې مونځ به کوو، دا به یو په یو قبلیږي. او انشاءالله الله دې موږ او تاسو له ژوند راکړي آینده چې کله د فرض موږ دا 2 رکعاته کوو او د جمعې دا 2 رکعاته کوو او دا جمعه الله قبلی، نو آینده جمعه به زمونږ او ستاسو یو په او یو باندې قبلیږي. دا رسول الله مبارک وی. نو چې فرض نفل پکې په فرض او فرض پکې په یو او یو قبلیږي، 70 باندې قبلیږي. دا میاشت ډیره د برکت ده، دا میاشت ډیره لوی شان لري، دا میاشت ډیر لوی مقام لري. دا ګور رسول الله مبارک وی. او زه بعضې وخت سوچ کوم موږ تاسو خوب کوو، خوب د بدن دپاره ضروري دی. وجعلنا نومکم سبات، الله د آرام یو ذریعه ګرځولې ده، د الله د آرام یو ذریعه ګرځولې ده. خوب ته مه کوئ او 2-3 ورځې ګډې وډې به وې، ګډې وډې نیوټرل شي بیا سړی. داسې مونږ اورېدلي دي د بعضې خلکو حالات مونږ اورو، نو هغوی له خوب نه ورکوي، نو چې خوب نه ورکوي راپاسئ یې نو بیا د یو ملګري نه تپوس کوم دا خوب ولې نه ورکوي؟ وی دا چې کله یو 2 ورځې دی شوګیلو ساتي نو دی بیا لګیایي بې باک او بې ټیشنه لګیایي. خوب الله د آرام یو ذریعه ګرځولې ده. نو موږ تاسو یې کوو، خو یاد ساته وهاب ګل حاجي صاحب رسول الله مبارک وی نوم الصائم عبادت، د روژهدار سړي خوب دا به عبادت. الله اکبر. ته چې په روژه کې خوب کې قسم په خدای رسول الله مبارک وی دا به عبادت.
وتنفسه تسبیح. زمو ستا د زندگی اصول دي او بغیر د دې نه ژوند ګران دی. سالو اکسیجن را دننه کوو، کاربن ډای اکساید وباسو، دا درته سینسي دغه باندې. نور مو وایو سالو سا وباسو. دا زموږ د زندګۍ جزء لا ينفق دی، بغیر د دې نه ژوند ګران دی. خو رسول الله مبارک وی چې کله تا روجه ونیوله وتنفسه تسبیح، نو چې ته کله یو ساه والې نو الله به دا په سبحان الله لیکي، هغې عمره ثواب به لیکي. کله چې ته ساه وباسي نو دا وتنفسه تسبیح، دا به په سبحان الله چې څومره لوی برکات دي دا پاږي. او یو ځل سبحان الله ویل نو دا په دې به انشاءالله یو مستقل جمعه بیان. نو دا ستا دا وتنفسه تسبیح او ساده غشتل دا تسبیح دی. ودعاؤه مستجاب، او چې کله لاس اوچت کې خصوصا د دقیقو جماعتي په وخت کې اوچت کې نو رسول الله مبارک وی چې څه قسمه دعا دی کوي د ټولې دعاګانې به قبلو. دا بالکل په حدیث باندې ثابت دی. نو دعای الله رب العالمین هغه قبلی او اخیری وورا، او د اخیری دا ډیر لوی شان لري، ډیر لوی مقام لري او ډیر لوی مرتبه لري. زمونږ او ستاسو نه ګناه کیږي، ګناه به خامخا کیږي. خدایا ساته رسول الله مبارک 5 نمبر خاصیت وي چې وذنبه مغفور، او چې څومره روجهدار سړي نه مخکې ګناهونه شوي دي الله وی ټول مې ورته بخښلي. دا خو په نص د حدیث په بخاري مبارک کې حدیث روایت تیمور جانا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې روجو نیوله ایمانا و احتسابا، یو خدای چې دا ماته د الله د طرف د حکم دی، و احتسابا او د هغې چې کوم اصول دي د روجې چې کوم اصول دي د هغې آداب دي د هغې د لاندې نیولي. رسول الله مبارک قسم په خدای بخاري کې حدیث دی چې ما غفر له ما تقدم من ذنبه، چې د زندګۍ څومره ګناهونه دي الله وی ټول مې ورته بخښلي. دا ډېر لوی مقام دی رونو، دا ډېره لویه مرتبه ده. قسم دې زه خو حیران یم چې د روجې دپاره دا د الله په موږ ډېر لوی احسان دی، دا د الله رب العالمین په موږ ډېره لویه پیرزونه ده. نو زما عزتمند رونو دغه عظیمه میاشت دا مبارکه میاشت دا را روانه ده، او بیا په آخره کې به بس دا خبر وکړم، بیا مخکې ځم په دې به ټول یو خبر برته بیان کوم انشاءالله. په آخره کې دا وره چې یو شپه به پکې راځي انشاءالله چې هغې ته وایي د لیلة القدر شپه. نو ستاسو خپل اندازه لګوئ، دا په نص د قرآن ثابته ده. او که د دې خبرې نه تا انکار وکړه بالفرض و تقدیر، زما خوږه وروره فاروق جانه چا انکار وکړه؟ هر چا. مونږ خو الحمدلله طلبا الله سره مینه تاسو نه یادوم، بالفرض و تقدیر چا انکار وکړه نو په ټکي باندې د ایمان نه وتی دی. او هغه څه شی دی چې یوه شپه عبادت چا په دقې رمضان کې وکړو نو هغه یوه شپه عبادت به وله الله تعالی په درې اتیا کال او څلور میاشتو په عبادت باندې الله قبول کړي. لیلة القدر خیر من الف شهر. یو د لیلة القدر شپه دا د زرو میاشتو د عبادت نه ډیره بهتره ده. خیر من الف شهر، بیا د علماو نه تپوس ډیره بهتره ده. د درې اتیا کالو د څلورو میاشتو د عبادت نه هغه یوه شپه ډیره بهتره ده. دا تا ته ما سوي دا الله ویلي دي الله، او په دې کې شک کول هم د ایمان نه خلاصېدل دي. نو دا عظیمه مبارکه او د رحمتونو د برکتونو نه ډکه میاشت چې په موږ او تاسو را روانه ده که نه، نو دې لپاره به تیاري کوو که نه. نو دا نن جمعه چې راته ده د ذاته د رمضان د تیارو باره کې خبره کوم. ما ته ووي چې عقلمن انسان هغه دی، هوښیار انسان هغه دی، نیکعمل انسان هغه دی چې هغه یو څیز دې ته را روان یو دې مخکې نه تیاري وکړي چې دا زه د دې تیاري وکړم. دغه شان ما ته بیا هغه کار په ښکلې طریقه باندې وشي. تاسو ته مو وویل واده دی، او واده نه مخکې څلور میاشتې او نیټه دې نه دی ښې، او تا ولې تیاري شروع کړې دی، او دا کالي دی او دا پترې دی. پوه شوې؟
تیمور جان خو لا پکې نه ته دې بل ته دا پتری دی او دا کالی دی او دا ډوډۍ ده او دې له مخکې یو سوچ یو فکر 4 میاشتې مخکې او یو ورځ لګیا د شمارې دقه شان به د دې دپاره ښکلې مزېدار تیارې شروع کړي او د یو څو خبرو به ډېر زیات کوشش وکړي د یو څو خبرو نو انشاء الله تعالی دغه رمضان المبارک دا میاشت پر باندې الله ډېره په خوشحالو د عبادت نه ډېره لومبي د ټولو نه اوچت عمل خدا دی چې هغه موږ ته علما کرام ښوولې دی چې په دې میاشت کې د هغې موږ پوره اهتمام وکړو نو هغه دا دی که نه چې لومبي به موږ او تاسو رب العالمین ته په تېر شوي ګناهونو باندې توبه وباسو اوس نوې دغه را روان دی نو چې دې نوې خبرې ته ځان بلکل تیار کړو توبه وباسو الله ته موږ ټول ګناهګاران یو دا دلته چې څومره راغلي یو که نه موږ ټول ګناهګاران یو لومبې زه یم لومبې ګوره اول د خپل ځان یادو وروسته بیا تاسو نه به هم ګناهونه شوي او ګناه به کېږي خامخا د ګناه نه مبرا په مخ د کائنات کې صرف یو د الله رب العالمین مخلوق ته هغه څه شي دي پیغمبران دي پیغمبران نه ګناه نه کېږي الله ورته هغه بخلي پیغمبران نه ګناه نه کېږي نور زمونږ او ستاسو نه به خامخا ګناه کېږي نو ګناه رانه شوې ده د رمضان المبارک په تیارو کې لومبې دا کار دی چې د خپلو ګناهونو الله ته توبه وباسو الله رب العالمین ته خپله زاري وکړو او ځان الله رب العالمین ته پاک کړو توبه وباسو توبې باندې خو موږ مخکې بیانونه کړي دي بیا به م انشاءالله وتعالی وکړو په توبه الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي کو هغه زمونږ ظاهري ده او کو باطني ګناهونه دي کو ظاهري ګناهونه دي او کو باطني ګناهونه دي د دواړو نه به توبه وباسو توبه باندې الله رب العالمین خوشحالیږي او چې کله ما ته وګورئ چې کله توبه موږ وویسته زمونږ دا بدن د ګناهونو نه پاک شو اوس دا اصول دي اصوله چې ګناه نه کله انسان پاک شي دته بیا د اعمال ښکلې مزېدار ښکاري عمل ورته اسان دا تاسو ګورئ زه به تاته په دې خپل کلي کې داسې کسان وښیم چې د هغوی یو ورځ کوجه ده او یو ورځ یې روژې ستا په دې حلیم آباد کې دي ما ته معلوم دي خو نوم یې راته نه علم ستا په دې چارسده کې داسې خلک دی چې دومره نیکان دي چې په یو ورځ کې قرآن ختموي په یو ورځ کې داسې خلک شته دا ولې وروڼو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغوی بدن پاک دی او دا اصول دي اصوله چې کله یو څیز پاکي د هغې اثر ډېر زیات دی وابګل حاجي صاحب هسې په مثال په طور ویمه موږ او تاسو پیر وړو پی یا شات وړو اوس د پیو لپاره دا اصول دي چې پی په کوم لوښي کې اچې هغه لوښي به ورته پاکې دا اصول دي په دې دا خو زنانات زیاتې پوهېږي دوی دا لوښي پاک کړي وی وینځي په شولې ووینځي بیا وچ کړي بیا یې نور ته کېږي دا ما دلته ملګری دی شوکت دکاندار دی په دې وړي کې دا پی خرڅوي نو لګیا یو کسی مستقل هغې بوتلو له پیو له پیو هغه بوتلو له کس دغه کړي نو هغه اینځي نو بیا یو دومره شان نچه پیدا کړې ده په هغې یې پاکوي نو 3-4 ځلې ووینځي بیا نور ته ایښي زه ورته یم دا ولې وایي دې خراب لوښي کې چې پی واچوې دا بیا نه ټینګېږي دا خرابېږي نو چې لوښي پاکي نو هغه پی پکې نو د هغې خوند او مزه ډېره زیاته دقه شان زمونږ دا بدن لوښي دی دا به د نیکو د پیو نه اعلی قیمتي دي دا اعمال دا به دې له پاک کې نو چې پاکې کې قسم په خدای بیا لږ شان عمل دا الله په جناب کې به ډېر لوی مقام لري دا الله په جناب کې به ډېره لویه مرتبه لري دا یاد ساتئ نو د ټولو نه لومبې به دا چلو کړو چې موږ به دا خپل د بدن دا لوښي د ګناهونو نه پاک دا به پاک توبه به الله رب العالمین ته د خپلو ګناهونو وباسو کوم د الله سره حق دی د هغې به توبه وباسو کوم د بندګانو حق دی هغه به هغوی له ورکړو او توبه ګوره یاد ساتئ زه بعضې وخت ویمه فاروق جانه په ګناه الله ډېر خفه کېږي دا یاد ساته خدای دې د خپل قهر او د غضب نه وساتي دا مخکیني قومونه چې الله غر کړي دي او داسې غر کړي نه دي کلي پې اړولي دي کلي قسم په خدای په نص د قرآن دا خبرې ثابتې دي الله رب العالمین پې ځمکې اړولي دي
کلی اړولی دي چې کلی پې اړولی دي دا ولې دا د ګناهونو د وجې قرآن شریف کې الله رب العالمین دی چې ما رونیول ما د ګناهونو د وجې رونیول او دا مې دا کړل ګناهونه الله ته ډېر ناخوښه دي ډېر بدي شي څومره چې الله ته ګناهونه نه دي خوښه د دې په مقابله کې چې د دقې ګناهونو نه توبه وباسې که نه نو چې څنګه الله ته ګناه نه ده خوښه دقه شان الله ته د ټولو نه زیاته توبه خوښه ده په دې توبه ډېر زیات خوشحالېږي چې ته دا ګناهونه پرېږدې په توبه الله ډېر خوشحالېږي ما خو تا ته وایي توبې خو ډېر وسیع مضمون دی او ډېر زیات دغه دی خو زه راته اوس په توبه باندې بیان وکړم په توبه باندې خو بعد په دې باندې خبره ختمه کړو مخکې به لاړ شو سبا د هدایت دی چې هغه بیان کړو چې الله رب العالمین وایي څومره دې ګناه کړې ده بالفرض یو ورځ نه الله وایي نه یو میاشت نه یو میاشت هم نه یو کال نه یو کال هم نه لس کاله لس کال هم نه 50 کاله د دې خپل زندګۍ د اصولو مطابق پته یو سړی دی 500 کاله د ګناه کړی ده بالفرض و تقدیر به ده ووایم زه خدای دې موږ او تاسو ټول د دې ګناهونو نه وساتي شراب یې څښلي دي بالفرض و تقدیر الله دې موږ وساتي زینه یې کړې ده بالفرض و تقدیر الله دې موږ وساتي دروغ یې ویلي دي د سترګو ګناه یې کړې ده غوږونو ګناه یې کړې ده د خولې ګناه یې کړې ده د لاسونو ګناه یې کړې ده او څومره یې کړې ده 50 یا 60 کاله یې کړې ده او رب ته توبه وویسته نو دا په نص د قرآن درته دا خبره زه ثابتومه چې ګناهونه معاف کېدل خو توبه او توبه راته وایم چې توبه څه ته وایي په تیر شوي ګناهونو ندامت موجوده وخت کې ګناه پرېښودل او آینده دا قصد چې زه به انشاءالله ګناه نه کوم ما ته وګورئ نو زما د خدای په ذات باندې قسم یې الله په قرآن کې وایي چې دا 80 کاله دې څومره ګناهونه کړي دي فاولئک یبدل الله السیئاتهم حسنات دغه 80 واړه کاله ګناهونه مې درله په نیکو باندې بدل وی دا ولې الله وی وکان الله غفورا رحیم الله وی زما د رحم او د کرم انتها نشته نو زما عزتمن درونو د ټولو نه به لومبي موږ او تاسو د خپلو ګناهونو الله ته معافي وباسو وباسئ الله ته معافي وباسئ الله ته هېڅ پته نه لګي ما ته وګورئ خدای دې راباندې دا روژه په خیر او په خوشحالۍ راولي خو آینده بل کال له پته نه لګي چې رمضان به زموږ ستاسو په زندګو کې راشي چا ته هم دا پته نه لګي دا پته نه لګي چې بل به راشي او که به رانشي نو راځئ چې د مخې نه فایده والو نو لومبې د هغې دپاره تیارې هغه څه شي دي هغه الله رب العالمین ته توبه ایستل دي د خپلو ګناهونو د خپلو ګناهونو به الله رب العالمین ته توبه وباسو دویم نمبر به یو بل چلو کې د هغې د تیارې دپاره د دعا اهتمام به وکړې رمضان کې خو دعا په خپل ځای ده خو د دعا اهتمام به وکړې خصوصا د 2 دعاګانو ډېر وکړې نورې دعاګانې به هم د الله نه غواړو د روژه ماتي په وخت کې چې کومه دعا قبلیږي په هغې به مستقل بیان کوو د پیشمني په وخت کې چې کوم دعا قبلیږي په هغې به مستقل بیان کوو خو د دې رمضان نه مخکې یو 2 دعاګانې وکړې یو دعا خو ده وکړې چې رب العالمین موږ او تاسو له صحت او عافیت راکړي ځکه صحت او عافیت وي نو روژه بیا ډېره خوند کوي خو چې دا په کټ پروتي او د بیمارۍ د وجې دا روژه خوري نو جایز دي جایز دی څه ناجایزه نه دي جایز دي دا چې بیماري ډاکټر ویلي جایز دي اوس هغه بیمار دی نو چې بیمار دی نو هغه چې ونیول نو دغه خو نشته وهب ګل حاجي صاحب زما والد صاحب و تاسو خو پېژنئ ښکلی عالم و د نن نه 26 کاله مخکې وفات شوی دی خو یو خبره زما هغه ډېره زیاته په دغه باندې زما والده وه ډېره بیماره وه د زړه بیماره وه نو هغه ډاکټر ویلو چې ګورې په دې به بلکل روجې به نه نیسي نو پخواني خلک و زما هغه والده د ډېر لوی عالم لور وه مولانا عبدالجلیل صاحب رحمهم الله په دارالعلوم نعماني سره پخوا کې دفن دی زما نیکو صاحب کرامت و زما د الله په ذات باندې قسم تیمور جانا چې ته مدرسه کې بیا تپوس وکړه مولانا عبدالجلیل صاحب رحمهم الله صاحب کرامت و داسې کرامات د هغه نه صادر شوي دي چې ما په خپلو سترګو لیدي هغه کې زه ډېر ماشوم وم ډېر د 4-5 کالو وم والد صاحب چې به مې د هغه خبر ډېر لوی عالم لور وه نو پخواني خلک ډېر
نیک عمله بو نو هغې روژه به نشي جړل بیا نو والد صاحب زه ماشوم وم والد صاحب مې ویل راوي دا ولې جاړې وي د روژې میاشت راله ډاکټر په ما روژه بنده کړې ده چې روژه به نه نیسي وته یې ښه نو هغه ډېره ښکلې خبره وکړه وي د پلانکي مور دا روژه د چا د طرف نه فرض ده وی الله الله ویلي کتب علیکم الصیام په تاسو روژه فرض ده وی الله ویلي چې روژه په تاسو وی دقې الله ویلي چې بیمار شي نو مې نیسه فمن کان منکم مریضا او علی سفر تاسو کې څوک بیمار دی یا په سفر لاړو فعدة من ایام اخر رسلي نو چې کوم ذات تا ته د روژې حکم درکړی دقې ذات چې ته بیمار یې او ډاکټر ته منیسه نو ټیک ته روژه چې بیمار دی نه نیسي خو سوال خو الله ته کوې ځکه ډېره د عظمتونو د برکتونو میاشت ده نو یو په خپلو دعاګانو کې د نن نه به دا دعا شروع کړي چې تاسو مخکې نه کړو زه کوم الحمدلله خو تاسو ته خو زه دا هدایات درکوم کنه د ټولو نه بړومبې دا کار وکړو چې موږ به د خپل عافیت او د صحت الله ته خصوصي طور باندې دعاګانې کوو به انشاءالله کنه چې الله موږ او تاسو ټولو له صحت او عافیت راکړي نو یو خو به الله رب العالمین ته د صحت او د عافیت دعاګانې د الله رب العالمین نه غواړو او دویم نمبر به یو بله دعا کې تیمور جانه او دا ډیره قیمتي ده د دقې په وجه باندې به ستا په هغې روژه کې خوند او مزم راځي او د الله رب العالمین په جناب کې به قبولیت مقام ته رسي او هغه دا ده دا دعا به کې چې رب العالمین د دې روژې کومه میاشت ده او د دې کم فضیلت دی او کم مقام دی خدایه دغه فضیلت او مقام او د دې روژې هغه قدر او منزلت زما په دې زړه کې کښېناوه نو ګوره چې کله په زړه کې قدر او منزلت کینی که نه نو بیا خلک د هغه شیز احترام کوي موږ خو ډېر خیر کمزوري یو زه خپله کمزوري اول دا کوم خو دا تاسو چې ټول راغلي یې که نه نو تاسو ښه خلک یې نیکان خلک یې بزرګان خلک یې د الله او د الله په رسول باندې مین خلک یې نو ګوره زمونږ قدر کوې زمونږ عزت کوې نو زمونږ مخکې څوک داسې دغه نه کوي استاد جي ناست دی دا ولې دا قدر کې نو ته ګوره د هغې شیز د الله باندې کړې اوس خو خیر دا خلک ډېر بار خلک یادومه د خلکو نه هغه حیاوتې ده خو ته د الله په ذات یقین کې ما ته یاد دي فاروق جانه په دې لاره چې به زه تلم او د چا لاس کې به سیرګټ و زر به یې هغه سیرګټ پټ کړه چا به نسوار کول ګناه نه ده نسوار ښکاره ګناه نه ده خو هغه قدر او هغه منزلت د هغه په زر زر به یې هغه نسوار داسې کړه ټیپ په روانو څوک په روانو ټیپ په زر بند کړ اوس خلک دومره بې حیا شوي دي که نه د خلکو د سترګو نه دومره حیا اوتې ده او خصوصا تاسو مشران نه یادوم دا نوی نسل چې دی دا نوی نسل د خدای په ذات مې د قسمي دا ډېر بدکرداره خلک دي دوی اوس د چا خاطر نه کوي ټیپ په هم درته لګولي او هغه هر څه چې سره میتوبونه کوي هغه کوي نو کله چې د چا نه ادب او احترام ووته فاروق جان ته خو طالب سړی ماشاءالله قابل سړی خو چې څومره ادب او احترامي دومره به ستا په زندګۍ او په علم کې برکت ستا په اعمالو کې به برکت نو ادب او احترام ډېر ضروري دی نو دا یاد ساتئ چې د دې رمضان المبارک ادب احترام قدر دا په دې زړه کې راولئ دا په دې زړه کې راولئ او د دې لوی ادب او احترام دا دی چې د دې دا مقام زموږ په دې زړونو کې کینی او هغه به څنګه کینی چې د دې رمضان ادب او احترام موږ په دې طریقه وکړو چې ځان د ګناه نه بچ کړو د ګناه نه ځان بچ کړو نو چې د ګناه نه بچ شوې که نه ګوره دا ته د رمضان قدر او منزلت کې تاسو اکثر وینئ خلک ګناه ده هلکه ټیپ ته مه لګوه روژه ده قدر دې وکړه سترګې نظر قدر وکړه د سترګو د نظر احترام وساته د نظر حفاظت وکړه د غوږونو حفاظت وکړه د خولې حفاظت وکړه ځان د ګناه د دې رمضان قدر وکړې د دې رمضان عزت وکړې والله العظیم ډېر لوی قسم مې راته وخوړه چې د روژې میاشت په باندې ټوله الله په عبادت باندې تېره کړي دا یاد ساتئ قدر یې وکړئ دې زړه کې نه یو سمم دې مونځ کې چې سلام واړئ نو دې مونځ کې یو اراده وکړئ خدای زه به د روژې قدر کوم ځان به د ګناه نه ساتم نو دویم نمبر دا دی چې د روژې به موږ قدر او عزت او احترام ساتو نو دا یاد ساتئ یاد چې د روژې قدر او احترام او عزت زموږ په زړونو کې راغی
د دې روژې به ډېره زیاته فایدې ظاهري به هم فایده او باطینی به هم فایده ظاهري به هم فایده باطینی به هم فایده د مخکې به یو نور راشي قسم په خدای د قسم دا تخورم ما ته بعضې ملګري وي قسمونه مه خوره خو زه یم ستاسو په دې زړه کې چې دا خبره کیني هسې هم زموږ په خبره باندې اعتماد کوئ خو ستاسو په دې مخکې به یو عجیبه نور کیني زموږ د یو دین یو تفسیر دی ډېر معتبر تفسیر دی ای لیکلي دي تیمور جانه آدم علیه السلام الله جنت ته بوته جنت کې د دنیا 1500 کاله ژوند تیر کړه نو د جنت زندگی دا یو عجیبه زندگی ده یو عجیبه ژوند دی او چې څه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون او انسان پکې به ښکلي وي آدم علیه السلام په جنت کې زندگی تیروله فنسیه ولم نجد له عزمه او واقعا نه بیانوم یو خطایی ته اجتهادي وشوه دنیا ته الله راکوز چې دنیا ته الله راکوز کو تیمور جان دا خبره وره ډېره د غور او د فکر ده چې دنیا ته الله رب العالمین راکوز کو آدم علیه السلام په سرندیب سریلنکا کې دا هندوستان یو ځل او بیبي حوا په جده باندې بهر کې جون تیر شو خوراک قرآن شریف کې الله رب العالمین وی دنیا ته واغولې جسے بربند رااله فتفقا یخسفان من الورق الجنه بیا پسند باندې پانی لګولې دنیا ته چراغ یو ځل داسې دا شیشې نه وي دا شیشې نه وي نو داسې اوبس کلي نو ښکلې صفا مزیدار شیشه اوبه وي نو چې آدم علیه السلام داسې اوبو ته وکتل او د جنت هغه شکل یې رایاد کړ نو جنت کې حسن ډېر دی نو هغسې شکل مبارک یې نو الله ته داسې وي خدایه پاکه زما خو جنت کې ډېر خشته مزیدار وجود و ډېر ښکلي د مخ مبارک هغه رونق مې و او مخ به مې پلقار کول دا خو دنیا کې هغه نشته یا الله دا څه شو په جلا شو الله رب جړلې خیر الله خو ته معافي وکړه خو یا الله اوس په زما په دې مخ کې دا رونق د جنت هغه څنګه راځي تاسو د الله په ذات یقین کوئ واګولې جسې وی الله ورته وی چې روزي شروع نو دا د آدم علیه السلام دا داغه د زندګۍ په الله په هغه باندې دا چې ایامي بیز ورته وایي زموږ د طالبان ورته ایامي بیز وایي موږ ورته د 14 وایه 14 او 15 روژه وایو بزرګان یې نیسي نیکان خلک یې نیسي ایامي بیز دا سپومې سپینه پلقه شي بیز وایي په عربۍ کې پلقوالي ته سپینوالی ده نو د 14 14 15 داسې بزرګان چې نو هغه دا روژې په هره میاشت کې شروع کړي نو په آدم علیه السلام دا برته ځان د جمعه ویم په آدم علیه السلام په کال کې 14 روژې فرض وي چې یو کال تیر شو بیا مخ وکتل نو مخې د جنت داغې مخ په شان مبارک بیا شوي وی الله دا ولي وی دا د روژې د برکت دا د روژې د برکت نو چې په صحیح طریقه د روژو نیوله که نه نو ظاهري او باطینی وجود کې به د ښکلې والی راځي وجود به د روغ وي روغه دا هم یاد ساته په صحیح طریقه دا خو موږ نه ګناه کېږي کما کان حق و چې هغه حق څنګه دی د هغې ادا نه کړو نو د دې د وجې زموږ بدن دا یاد ساتئ قسم په خدای دا د علماو هم دا خبره ده او دا د حکمو هم دا خبره ده چې روژه سړی په صحیح طریقه باندې نیسي د هر قسمه مهلک او خطرناکو بیمارونه به الله ساتي فایده دا ده نو دا خو د دنیا فایده ده او د آخرت فایدې به انشاءالله تعالی موږ بیانو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عظیم صحابي دی دا هغه نوم دی طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه طلحه ابن عبید الله د طالبانو ته پته لګي عظیم صحابي دی او دا د حدیثو کتاب کې دا واقعه شته وی ناسو وی دی کې یو دوه کسه نوي مسلمانان شو درونه وی چې نوي مسلمانان شو او په اسلام کې داخل شو نو بس هغه خپل مسلمانی شروع شوه او رسول الله مبارک ورته هغه احکامات ښوول وی لږ یو هغه حکمونه به یې منل وي دې کې وخت تېرېده یو کال وشو چې یو کال وشو وي دې کې دا جهاد میدان راغی یا د بدر یا د احد یا د حنین وغیره یو جهاد راغی وی چې جهاد راغی وی دا دواړه لونه هغې جهاد له لاړل
وی ډیر زیات دی یو ورور به اعمال کوله نو دې کې دا یو ورور جهاد له لاړ او دا بل رسول الله مبارک ورته ته مزه ته پاتې شه هغه جهاد کو حتی په هغې جهاد کې هغه شهید شو دا خبره لږه په غور وره دا ډېره د غور ده چې په جهاد کې شهید شو صحابه هم خفه رسول الله مبارک هم د هغه په شهادت دغه خو زوی الله به ورله لوی مقام ورکړي هغه خوب کې ولیدل وایي چې په خوب کې مې ولیدل وایي اوس د دوی ته د جنت د تلو موقع میلاو شوه ځکه نیک عمل و نو دواړه جنت ته داخل شو وایي چې جنت ته داخل شو وایي موږ ډېر زیات خوشحاله وي دې کې هغه یو ورور یې واپس که الله چې دا کم شهید شو واپس یې کوي دی واپس کې او هغه بل ورور جنت ته لاړه چې جنت ته لاړه وی بس موږ دا منظر ولیده وی حق حیران شو چې خدای د هغه د شهادت مقام او هغه الله واپس کو دا بل ورور الله جنت ته دننه بوته وی سار رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله ما ته ګوره چې سار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لراله وی دا ټوله واقعه مې ورته بیان کړه وی ما ته چې ښه دا بل ورور کله شهید شوي دا 2 کاله مخکې شهادت مقام یې مونږ ته ګوره د شهادت ډېر لوی مقام دی وخت نشته چې زه تاته د شهید مقام د شهید په مقام برته یو ځل جمعه بیان کوم انشاءالله وی دا یو شهید شو وی دا بل بیا 2 کاله جم دی خو چې کم شهید و هغه رسته شو چې دا کم سمو او دا 2 کاله پسې د هغه نه پس وفات شو هغه الله جنت ته بوت او لوی مقام یې وله ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرو ته وی تاسو په دې باندې حیرت وی دا هېڅ د حیرت خبره نه ده وی دا کم ورور چې مخکې شهید شو دا مخکې شهید شو خو چې دا کم ورور رستو وفات شو د 2 کاله تیر کړل 2 کالو کې د ډېر نیک اعمال وکړو د ټولو نه لوی عمل په دغه اعمالو کې هغه د رمضان روجې وي د هغې رمضان د روجو د وجه دوال خو په یو ورځ مسلمان شو خو الله د دې شهید نم لوی مقام ستا د ورور لا د رمضان د روجو د برکته ورکړه زما عزتمند ورونو ډېر لوی مقام لري دا د الله ډېر لوی شکر وباسئ چې الله رب العالمین انسان لا د دې روجو په وجه باندې لوی مقام او لوی مرتبه ورکړي نو زما عزتمند ورونو ډېره عظیمه ډېره مبارکه ډېره د عظمتونو د برکتونو نه ډکه میاشت په موږ را روانه ده رب ته هر وخت سوال د دې د راتلو کوي او دا سوال کوي چې خدای پاک موږ له پکې د عبادت توفیق راکړي د ټولو نه پکې د ټولو نه اوچته خبره دا ده چې د عبادت توفیق دی خوا ګوره ما ته ګوره د ټولو نه اوچته خبره چې د عبادت توفیق پکې وي نو یو خبره بس هغه اخري خبره ته کومه تیمور جان تا ته چې ما ما ته په اخره کې بکې اوره او دا ډېره ښکلې مزېداره وره او دا به له ډېر زیات خوند درکړي او ډېره فایده به هم درکړي او ان شاء الله تعالی زما دا خبره ځان سره یو سه دومره فایده برله درکړي چې ته به دعا کې دعا چې د رمضان مبارک دا میاشت دا کم آداب چې راته ما بیان کړه دې د لاندې دې ونیوله ځان دې پکې د ګناه نه بچ کړه ځان دې پکې د حرامو نه بچ کړه ښکلي اعمال دې وکړل د قرآن شریف تلاوت دې وکړل د دې ټولو باندې برته ان شاء الله په آینده جمعه کې پوره تفصیل سره بیان کوم تسبیحات دې وویل تراویح دې وکړې روجه دې په ښکلې طریقه ونیوله ځان دې د ګناهونو نه بچ کړه العرض تیمور جانه العرض خبره دا ده چې دا ټوله میاشت په عبادت په ښکلې طریقه باندې دا یو میاشت تېره کړه نو زما د خبرې ته لږ شان غور باندې کېده او دا خپل یو غوږ نه دا دواړه غوږونه ما ته متوجه کې چې دا یو میاشم د الله په عبادت په صحیح تېره کړه والله بالله ثم تالله چې د کال دا 11 میاشتې به راباندې ټولې په عبادت تېرېږي ګناه نه به الله ساتي دا یاد ساتي قسم مې راته وخوړه قسم مې راته وخوړه د روجې اصل مقصد دا دی چې تا کې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا الله ویلی دی الله د روجې مقصد یې بیان کړی دی چې تا کې به پرهیزګاري راځي تا کې به تقوا راځي تا کې به د الله یر راځي ته به نیک عمله کېږي دا الله ویلی دی ځکه مې راته قسم وخوړه خو ادب او احترام به ساتي
د ادب او د احترام د لاندې به روژه تیرې. نو دا 11 واړه میاشتې به راباندې د عبادت نه تیریږي او والله کو د ګناه تصور دې م راشي، ګناه خو پرېږده، خو په ادب او احترام باندې به تیروي. نو انشاءالله تیرو بیا که نه، دعاګانې به م الله ته کوو او دقه د نیکو اعمالو به پوره توفیق او پوره مرسته به کوو چې موږ د نیک اعمال ضایع نشي. د سترګو، د غوږونو، د خولې، د لاسونو، د خپو د ګناهونو نه به ځان ساتئ، د حرامو نه به پکې ځان ساتئ او په ښکلې عبادت او په ښکلې طریقه باندې وکړئ. انشاءالله وتعالی الله رب العالمین برله لوی مقام او لوی مرتبه درکوي. د دې دپاره نورې تیارې به انشاءالله چې آینده جمعه کې د هغې ته به کوم، خو د یو تیاري به دا وکړم. زموږ زیاتتر خلک پیشمني نه کوي او پیشمني به دا یو خبره کوم بس بیا بس کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشمنی متعلق ډیر زیات فضایل ویلي دي، ډیر زیات. په دې خو مستقل کتاب علماء لیکلی دی، تصحروا فإن فی السحور برکه. وی پیشمنی کوي، پیشمنی خوراک کې ګوره برکت دی. او برکت خو موږ بیانونه کړي دي، برکت ډیر لوی شان لري. خو زبر دی د مړه پښتو کې به دوی ته معنی وکړي چې کم سړی پیشمنی کوي او د پیشمنی خوراک کوي که نه، قسم په خدای کو دا سړی بیمار شي یا په هارټ اټیک او یا په نورو مرضونو باندې مړ شي. دا د برکت خوراک دی، رسول الله مبارک وایي. نو پیشمنی خامخا کوي، د خپل ماښام خیر دی لږه ګزاره به وایه تیمور جانه څنګه به یې کوې، ته دومره د پیکولو تال دې ځان ته ایښي، ماښام ګزاره کوې او د پیشمنی ښکلې مزیدار خوراک کوې. نو پیشمنی کې برکت. تصحروا فإن فی السحور برکت. بل یا رسول الله مبارک صحیح ان الله وملائکته یصلون علی المسحرین. وی الله او د الله رسول په پیشمنی کوونکو باندې خپل رحمتونه رالیږي، خپل رحمتونه رالیږي. دا د رحمت او دغه خوراک دی. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ دا ډېره ناشنا خبره کوي. د یهود او د نصارو به په هر کار کې مخالفت کوي. د یهود او د نصارو په روژه کې پیشمنی نو، تاسو د هغې یهود او د نصارو خلاف را پاسئ او موږ ته د الله رسول وي چې موږ پیشمنی کوو. نو خامخا را پاسئ او مړې زمونږ نه بیا ډېر بې خونده نشته چې زمونږ زنانه خوارانې را پاسېدلي لګیا دي کارونه کوي، موږ په ځان باندې سلیم استاذ بلستن راچولي. نو دا ښه خبره نه ده. انشاءالله د زنانو نه به مخکې پاسو. هلکه اختره جوړې تا دې پېژندلې دي پریشا، نه د زنانو نه به مخکې پاسو او د هغې نه مخکې به څه کوو؟ دا خو ډېر د برکت میاشت ده که نه، لږ الله ته ودرېږې که نه. هغوی د خوارانې لګیا دي زنانه، هغوی به خپل پیشمني تیاروي، ته لږ رب ته ودرېږه، یو 2 رکعته 4 رکعته 6 رکعته نفل وکړه او بیا دغه وخت ګورې د دعاګانو د قبولیت دی، خصوصا د استغفار پکې پوره کوشش وکړي. نو دغه د پیشمني وخت لپاره پاسې دې کې ډېر زیات برکت دی او الله رب العالمین پې خوشحالېږي او روژې ته به هم تقویت حاصلېږي. روژې ته به تقویت وي، روژه برته اسانه وي. کوم سړی پیشمني کوي روژه به اسانه وي. او په پیشمني کې بیا رسول الله مبارک وي. بس آخرې خبره کوم، د ټولو نه بهترین خوراک په پیشمني کې هغه قجورې دي. یو 3 قجورې خامخا خورئ. ځان له قجورو تاسو روژه هم په قجورو ماتوئ، خو روژه په قجورو نیسئ. دا رسول الله مبارک ویلي دي چې د ټولو نه بهترین خوراک د روژه ماتې هغه قجورې دي او د روژې نیولو هغه قجورې دي. یو 3 قجورې په دې نیت خورئ چې دا رسول الله مبارک ویلي روژه به راته اسانه وي. الله رب العالمین دې دغه عظیم او مبارکه میاشت په موږ او تاسو په خیر او په عافیت سره راولي او الله دې پکې موږ او تاسو له د ښکلي او مزیدار عبادت توفیق را نصیب کړي. او دا دعا وکړئ چې الله رب العالمین پکې کم بیماران دي الله دې وله صحت او عافیت ورکړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي او دغه د رمضان المبارک دا عظیمه مبارکه د رحمتونو د برکتونو ډکه میاشت الله په موږ او تاسو په خیر او عافیت سره راولي. الله دې پکې موږ له د ښکلي عبادت د شپې نه د ماښام نه راواله تر د پیشمني د سهار د بل ماښام د روژه ماتې پورې، یعنی 24 غنټې دی الله موږ او تاسو له د عبادت کولو توفیق راکړي. کوم پکې بیماران دي الله دې وله صحت او عافیت ورکړي، الله دې وله خیر ورکړي، الله دې په ژوندونو کې برکت واچوي. کوم روغ دي الله رب العالمین دې وله مزید صحت ورکړي. د دوانو جهانو خیر دی الله زموږ نصیب کړي او دغه عظیم او مبارکه میاشت الله رب العالمین په موږ او تاسو د عبادت نه ډکه تېره کړي.
څومره پکې بیماران دي دعا وکړي الله ټولو بیمارانو له صحت او عافیت ورکړي خصوصا زموږ د دې جمع ملګری هم دی زموږ ډېر خوږ ملګری دی احسان الله د ایماندار کاکا زوی بیمار دی دعا ورته په جمع باندې وکړي هغه له الله صحت او عافیت ورکړي زموږ بل د جومات مؤذن صاحب دی اکسیډنټ یې کړی دی راغورځېدلی د خپې ماته شوې د هغه ته دعا وکړي الله هغه له صحت ورکړي نور ستاسو زموږ به نور هم بیماران دي ما ته نه دي معلوم خو الله دې ټولو له صحت ورکړي زموږ دا بیان څوک اوري او هغوی کې بیماران وي الله دې هغوی له هم صحت ورکړي څومره مردګان د علیه اسلام چې وفات دي الله دې ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله دې د ټولو قبرونه جنت د باغچونو باغچو وګرځي څو قرضداران دي الله دې د قرضونو خلاص کړي د چا څه قسمه حاجات دي خدایه بس په دې کې به ده ووایو خدای د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي او دا دعا وکړي ډېر عظیمه میاشت را روانه ده مبارکه ده الله در کې هېڅ کمي نشته دا د غوښې کچکولونه موږ نیولي دي خدایه دلته موږ له د روجې ښکلي توفیقات کړو چاله چې خدای وس ورکړي او د غیبونه هم خدای د حرمینو شریفینو بلاوه راولې او دغه عظیمه میاشت په موږ او تاسو ټولو باندې الله په حرمینو مبارکینو کې تیره کړي د دواړو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي او څومره دعاګانې چې چا موږ ته ویلي الله د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظوره کړي برحمتک یا ارحم الراحمین